السلام علیکم، څنګه تاسو ټول؟ خیرونه دي. نن مې سپینې وریجې پخ کړې دي او ورسره مې مکس دال پخ کړی. نن به زه تاسو سره دا ډسکس کوم چې تاسو څومره خوراک کوئ نو تاسو وزن سیوا کیږي او چې څومره کوئ د هغې سره وزن کمیږي. نو دا اول ما خوټ کولې، ورسره مې پکې لږ شانته کې تور مرچ او لونګ دا مې پکې اچولي وو. دې کې مې خوټ کولې او حسب ضرورت مالګه مې پکې واچولې وه. چې دا خوټ کې دی دې نه مې اوبه توی کړې، بیا مې ورته یو چمچ تیل ګرم کړه، هغې کې مې زیره واچول. چې زیره ښه وترسمېده بیا مې ورته دا خوټ کېدلې وریجې ور واچولې، اوبه مې ترې توی کړې او وریجې مې زیرې ته ور واچول. زیره کې مې مکس کړې، له پاسه مې یو 3 مرچکي واچوله، بیا مې په سر کېښودو او 8 منټو لپاره مې په نري اور باندې دې له دم ورکړو. نو سپینې وریجې ما په دې طریقه پخ کړي دي. دا د مکس دال، دا 15 قسمه دال دي او ورسره لږ مټر دي. دا مې 3 غنټې خوشته کړي وو، بیا مې کوکر ته ور واچوله، ورسره مې یو پیاز ور واچو، 2 ټماټر مې ور واچول، وچه دڼیا، زیره، مالګه، هلدي پاوډر دا مې ورته ور واچول او پکې مې د دارچیني یو 2 ټوکرې ور واچولې. دالونه مې ټول یو کپ اخیستې، وړوکې کپ، او بیا مې دې کې دومره اوبه واچولې چې دا پکې ښه مزیدار ټینډر شو. دالونه ما بس 15 منټ ورکړه، 15 منټ کې دا مزیدار وخوټ کېده، ښه ښکلي پاخه شو. بیا مې پې د اوږې ادرک او د کړي پته بګار واچو او بس دال زموږ تیار شو. دا 2 ریسیپي دی، دې سره به تاسو وزن څنګه کموئ او څنګه سیوا کوئ دا به درته ښیم. اول به موږ د وزن سیوا کولو خبرې کوو. نو دلته مې نیم پلیټ وریجې راواخیستې او نیم پلیټ په دې کې موږ دا مکس دال واچو. نو دا پلیټ چې تاسو وخورئ دې سره بس تاسو وزن سیوا کیږي، کمیږي به نه. دې سره تاسو مطلب سلاد هیڅ نه، بس دا داسې وخورئ نو دې سره بس تاسو وزن سیوا کیږي. او دې سره به موږ وزن څنګه کمو؟ نو وریجې به موږ 6 چمچې واخلو او دال به راواخلو او ورسره به دا سلاد واخلو. نو چې ښځې خپل وزن کمی هغوی دپاره 6 چمچې یعنې 6 ټیبل سپون وریجې، ښه ډېر سلاد او پروټین یعنې دا مکس دال، دا هم یو وړوکی شان کټوری دی. که په چمچو حساب کوئ نو دا هم 6 چمچې دي او 3 ټیبل سپون یعنې 3 چمچې به لو فیټ ماسته اخلو ورسره. نو ما خو مستو والا پورشن په ناشته کې پوره کړی و، خو دا تاسو ته ښیم چې 3 چمچې به لو فیټ ماسته ورسره خورئ. نو دا چې دی ما پای پاخه کړه، بیا مې ترې پیروي لرې کړو او هغه پای مې ماسته کړه. نو دا لو فیټ ماسته دي. نو دا ستاسو یو پراپر میل دی، که تاسو د غرمې خورئ یا د شپې خورئ. همدغه شان چې څوک روټۍ خوري نو هغوی به 2 وړې روټۍ، ښه ډېر سلاد او پروټین، که هغه چکن یا فیش یا مټن هر څه هغه به خوري. او چې سړي وزن کمی نو هغوی به د 8 والا 12 چمچو پورې وریجې خوري او ښه ډېر دال او ښه ډېر سلاد به ورسره خوري. وریجو کې کاربوهایډریټ وي او دالونو کې پروټین، نو د سړو د کاربوهایډریټ پورشن لږ څه سیوا دی د ښځو په نسبت. دې نه علاوه صرف د خوراک سره وزن نه کمیږي، تاسو ورسره ښه واک هم کوئ. واک که تاسو د سحري کوئ یا د مازدیګري کوئ، غنټه یا نیمه غنټه به خامخا کوئ او د روټۍ نه نیمه غنټه بعد به نیمه غنټه یا غنټه یا چې څونه تاسو کولی شئ چې هل قدمي به کوئ، واک نه خو مطلب چې هل قدمي به خامخا کوئ، نو هله به ستاسو وزن کمیږي. نو دا موږ پارک ته راغلي وو، روټۍ موټۍ مو خوړل د ماسخوتنې، بیا پارک ته رالو واک دپاره. دا پارک موږ ته نږدې دی، ما ویل راشو تاسو ته به پارک وښیم او موږ به خپل واک پوره کړو. نو ماشوم سایکل راوړی و، هغه په سایکل باندې لوبې کولې، چې ستړی شو بیا پارک ته لاړو، دلته یې لوبې وکړې. او دا ګورئ زما دې بورخې ته څومره ډقېږي، مطلب دومره ښکلې هوا ده. نن سبا خو پاکستان کې ډېر بارانونه دي، موسم ښکلی دی، خو دلته خو هر وخت ګرمي، موسم کله ناکله لږ شان ښیي. دا ماسخوتن ټایم دی نو هوا ښکلې یخه لګي او دا بیچ دی او هغه رڼاګانې چې پکې ښکاري دا بوټ دی او د دې سمندر نه اخوا کراچۍ ده. مې راشي تاسو ته اول دا بیچ وښیمه، بیا به خپل واک کوو. نو دا ګورئ څومره مزیدار دی دا او دومره شور کوي دا سړی سم یری. کله چې موسم ښه نو موږ زیات تر دې پارک ته راځو، دلته هم موږ چای پخوو، هم باربیکیو کوو، هم روټۍ کله راوړو هغه وخورو، مطلب زیات تر ګیدرینګ موږ دې پارک کې کوو، ځکه چې دې خواته دا نږدې بیچ دی، سم خوند کوي. دې نه یخه یخه هوا راځي چې کله موسم ښه یله ګرمۍ کې نه، چې موسم لږ یخي نو بیا ډېر خوند کوي دلته. نو یو سایډ ته پارک دی او دلته بیا په منځ کې دا وړو دپاره جولې دي، دا د پیسو والا جولې دي. دا ګورئ دی پړسولی دی او دی باندې پیسې ګټي. موسم دومره ښه نه دی، مطلب بس ګزاره کوي، نو ځکه پارک کې دومره خلک نشته. کله چې دلته موسم یخ شي نو دې پارک کې بیا ځای نه او دا جولې سمې ډکې د وړو نه. دلته بیا موږ ته پارکینګ دپاره هم ځای نه میلاویږي چې موږ خپل ګاډۍ پارک کړو، مطلب دومره ډېر زیات رشي. نن بس داسې اکا دوکا خلک دی، ډېر زیات نشته، مطلب چې چا ته زموږ په شان پته وه چې پارک کې به موسم ښه مطلب هوا چلیده نو بس لږ شان خلک راغلی دی. دغه بیچ دی، دې کې واړه ولامبي، نو بیا دا منځ کې دا باترومونه ښکاري او بیا دې کې چې دې ځان صفا کړي، مطلب شګو مګو نه بس دغلته ځان وینځي. دې کې دننه 2 نلکې دي، نو بس دغلته ځان صفا کړي، بیا صفا کپړې واچوي، بیا لوبې کوي. دې پارک ته موږ 3 میاشتې بعد راغلو، چې کله موسم یخ و نو موږ به راتلو، چې ګرمي شروع شوې ده موږ بیا نه یې راغلي دی خوا.
نو مې راشه ستاسو لپاره به لږه ویډیو جوړه کوم او موږ خپل واک پوره کړو. ملګرو عمان ډېر زیات پیسفول ځای دی او دلته چې څوک هم پاتې کېږي هغوی ډېر زیات خوشحاله څوک خفه کېږي نه. نو دا یو سر ته او بل سر ته بیا غټ غټ باترومونه دي او دلته پکې وړوکی شان جومات هم دی او دغه لایټونه چې ښکاري دغلته د وړو دپاره ګاډي دي، مطلب دا هم د پیسو دي، په پیسو باندې واړه په دغه گاډو باندې کینی. نو دا ګورئ څومره خوند کوي دا لایټونه او دا پارک او بس لګیا یو موږ خپل واک کوو. نو دلته خو موږ واک پوره کړو، بیا ستړی شو ماشوم ویزو جلو له ځمه، نو بس هغه بیا جلو له لاړو او موږ ورته کېناستو، موږ به ځان لږ دمه کړو. دا ګورئ ګرمۍ د وجې نه دلته بوټي وچ شوي دي، نو دلته یې نور کرلي دي، دا چې موسم ښه کېږي نو دا به راختلي، مطلب ګلونه به یې نیولي. دلته ډېر زیات ښکلي قسمه قسم ګلونه لګوي دوی. دې پارک کې هم د یو څو کسانو ډیوټي د دې صفایي او دلته دا بوټي لګول هر څه هغوی کوي. نو واک کول سره هم وزن کمیږي، مطلب چې روټۍ لږه خورئ په ترتیب سره خورئ او خپل واک کانټینیو ساتئ، نو البته ستاسو وزن کمیږي. 2 کاله مخکې زما وزن ډېر زیات سیوا شوی و، 80 کیلو ته رسېدلی، نو دومره غټه شوې ومه چې زما به سمه ساه راماتېده. نو بس ما وس وزن کمول پکار دی. مسلسل مې هم خوراک کم کو او خپل واک به مې کو، نو د هغې سره زما وزن 65 ته راورسېدو، کله 63 شي او کله 65 وي، د دې نه بس زه خپل وزن نه سیوا کوم. نو بس په دغې لږ خوراک ما ځان عادت کړی دی او په واک باندې دا چې زه ونه کم نو بس زه بیا داسې ناجوړه کېږم. بس اوس ماسخوتن ناوخته دی، جلې مولې بندې کړلې او خلک کورونو ته روان شو او موږ لا اوس هم ناستو. دا ګورئ زما برخه اوس هم ړخېږي، مطلب موسم سم ښکلی دی، کور ته م زړه نه کېږي. بس واک مو پوره کړو بیا کور ته راغلو. نو که ستاسو زما نننۍ ویلاګ خوښ شوي په دې خبر زما چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ او هم یې خپل خپلوانو سره شیر کړئ چې هغوی ترې هم خوندونه واخلي.